اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکة المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ 176 آیت سورۃ الشعراء کے کذبا دروغجن کرل اصحاب الایکت بن والو زنگل والو اغیون والو المرسلین پیغمبران۔ وہ مواقع بدلتنا پیش کی واقعہ شعیب علیہ السلام داوم دلیل نقلی دے پدې خبره باندې چې برکت اچون کې هغه د الله ذات دی۔ الله خپل پیغمبرانو لا برکت ورکړي، دغه منون کې بچ کړي، دغه مخالف هغه الله تبا کړي۔ اصحاب الایکا دا سوق دي ونه والا، تقریبا استادو خیال به چې دا و مواقع چې قرآن کې راځي لږ د آرکیالوجي والنه تاسو کې چې دا کم دورو تاسو حمورابي دور دیو میوسپیټا دور دیو نمونه ورکړي دي، نو دا کم تهذیب او تمدنو دا بیا شهر خاموش حدیث بیا جواب نی، اصل تهذیب او تمدن چې باغی ریسرچ پکار دغه د قرآن تهذیب او تمدن دی۔ سلمان ندوی په دې باندې سکار کړم دی ارض القرآن په نوم باندې، هغه ته نوې جامه غوستل غواړي، نور کار په کول غواړي، اصحاب الایکا او اهل المدین دا یو خلق دی۔ اللہ نبی شعیب علیہ السلام اللہ دی ته لېږلی دی او دی به د ونې عبادت کو، ایکا ونې ته وایي، وضاحت کوم د هغې نه په دې وجه کله اصحاب مدینو ته وایي، کله ورته اصحاب الایکا وایي، ونې والا اوتار دی که څه بل هغه فلم د انګریزانو جوړ کو هغې کې هم دي د دې ونې عبادت کوي۔ دا ټول دغه زاړه نظریات دي، چوپلې ټانټې دي، هغه رالي او نوې نوې خلکو ته پیش کوي په نوې نوې جامه کې چې ونه سړي کې ساه واچي، برکت پکې واچي، هغه الوزي دا چټ دروغ دي سړی، دا ونه عبادت دا خو هندوان او کافر خلک کوي، مسلمان سړی دا کارونه نه کوي۔ کذبا دروغجن کړي اصحاب الایکة هغه بڼ والو هغه ونې والو المرسلین پیغمبرانو۔ ایکا یو جاړي بڼ او ځنګل ته دا وي، بن مهابن مابڼو ته خلک وي، سنسکرت کې ما بن چې کوم دی بن او بن او ونو ته وي، ګورو ونو ته وي، بیا مهابن چې هلته غټ ځنګلي۔ مدین سره خوا کې دا یو ځنګل مو، نو په دې وجه صاحب مدین ته کله کله اصحاب الایکا وي۔ مدین څه شی دی؟ مدین دا د ابراهیم علیه السلام د بل زوی نوم دی۔ د ابراهیم علیه السلام ګڼ بچي دي، مشهور پکې ابراهیم، اسماعیل او اسحاق دي، هغه ګڼې بیبیانې دي، مشهور پای کې سارا او دغه هاجر دي، د هغې نه علاوه نور بیبیانې هم تاریخ راغوستي دي۔ نو دا مدین د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم دی، د هغه په نوم باندې دا کلی آباد دی، د ډېرو سړو په نومونو باندې کلي آباد دي۔ رستم خان په نوم آباد دی، علي د پیر بابا په نوم باندې آباد کلی دی، علي رستم علي لنډې او ته خلک وي، دا د خلکو په نومونو باندې آبادي کې ځایونه، ایتم تاڼه، ایتم خان د سړي نوم و، خوشحال خان پلار سره دغه د جنګ شوی و، خوشحال خان خټک، ایتم خان کلی نه مدین دغه شان هغه ته منسوب دی۔ مدین د ابراهیم علیه السلام زوی دی، د مور نوم یې قطوره دی، څوک وایي قنطوره دی، نه دې ته شعیب علیه السلام لېږلی شوی و۔ بعضې خلک وایي چې موسی علیه السلام د سخر نوم شعیب علیه السلام و، شیخ مدین یادي، هغه خبره غلطه ده، اگر چې زموږ شیخ کړې ده لیکن هغه غلطه ده، د هغې څه تاریخي بنیاد د هغې نشته۔ کله پیغمبران دروغجن کړو، اذ قال لهم شعیب لا تتقون، کله چې ووی هغې ته شعیب علیه السلام ورته ووی، نبی د هغه ته بیان کو، قوم ته تبلیغ کو، لا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د عذابه؟ هغه 5 متفقه خبرې تاسو د نورو شپږو واقعاتو کې لوستې وي د انبیاو، د هغې نه اوله خبره دی کوي چې قوم ته دعوت ورکوي، ځان د الله د عذاب نه بچ کوي، ځان به څنګه بچ کوي؟ تقوا
للہیت، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم القیامہ دا روڑے کنا دے کہ اگر ټولې خبرې مزمر دی پټی دی دعوت اللہ ټولې په دې کې نه نوتی دي. تقوی اختیار کا نه تقوا دا ټکي تا د بظاهر ډېرلو کې ښکاري لیکن تقوا کې دننه ډېر غټ تفصیل دی. تقوا د شرک نه، تقوا د بد اخلاقو نه، تقوا د ټولو بدتمیزو نه، تقوا اعلی مرتبه او ادنا مرتبه ټول په دې کې داخل دي. تقوا وکې د الله ګناهونه د هغه مخالفتونه پرېږدې د هغه د عذاب نه ځان بچ کې. دلته کې یو سوال مفسرین پورته کوي، سمرقندی نواله تر ابن کثیر پورې دا بحث چلیدلی دی، ابن جریر هم پکې لږ شامل دی. چیرې نور انبیاء په بحث کې ویلي وس قال لهم اخوهم، کله چې د هغوی رور دي ته وویل، لیکن دلته نه دی ویلی چې رور د هغوی، دلته دا ونه وی. نو څوک پکې دا وایي چې دا د رور نو نسبي نو، دا جواب کمزوری دی. موږ ټول نسبیان یو په څه معنا، موږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو که نه. دا خو دوستو خرو تقسیم وکړو دا پلان کې جو اولاد دی او دا ابداد دی، دا غلط تقسیم دی، موږ دا تقسیم نه منو. دا د انګریز تقسیم دی، خپله کپني په موږ مسلط کوله، خپل باټه یې په موږ مسلط کوو، زموږ چمیار یې هغه یې سپک کو، خپل چمیار ته یې باټه ووایي، زموږ چمیار هغه ذلیله دی. زما یو ملګری دی ما ته ووایي چې پلانکي خان که روړه ختم شي نه موږ نه اوړه غوښته نه موږ کره کوڅه کې ولاړو دننه نه راتله، موږ ته وایي چې راځئ که نه وینه درځو تاسو چمیاران یې غواړي ته اوړو دننه وګوره په دین چې تاسو چمیار یې. دا شیطانی او د فرعون نظام دی، د ذات پات دا نظام هم د دې ماتو دپاره ګوتم بت پاسېدلی و، بیا همدا انبیاو ماتې کړی دی. یاد ساتئ نه دا خبره د دې سره متفق نه یم چې دا د هغه قوم نو، د هغه د نسب نه نو، نږدې نسب بیا نو خو لرې نسب بیا و. په دې طریقه بیا خبره ټیک ده چې نږدې نسب بیا نو خو لرې خو شته دی. خو څوک وایي چې نه شعیب علیه السلام 2 قومونو ته لېږلی شوی دی، مادین ځان له دی هغوی ته ځان له لېږلی شوی او دا اصحاب الایکه ځان له دي، دا خبره ټیک نه ده. ابن کثیر وایي چې صحیح دا ده چې دا د یو قوم 2 نومونه دي. دغه د ابن جریر مسلک دی. دلته کې ځکه نه دی ویل چې قرآن تخفیف کړی دی، ابن جوزی دا لیکلی قرآن د اختصار نه کار اخیستی ځکه او ترور نه دی ویلی. ابن کثیر لیکلی دی وان کان اخاهم نسبا، اگر چې دا د نسبي رونو، ومن الناس من لم يتفتن لهذه النقطه، نبا د خلق په دې پوائنټ باندې نه دی پوه شوی. ابن کثیر وی فظن ان اصحاب الایکه غیر اهل مدین، ناغه دا خیال کړی چې دا مدین والا د ایکه نه علاوه جدا خلق دي، په دې وجه ګمانو کو چې 2 ته لېږلي شوي دي، 2 امتونو ته لېږلي شوي، صاحب الایکه او صاحب مدین. اچھا وی چې 3 ته لېږلي شوي، دا خبره وهو ضعیف، دا خبره کمزورې ده. اسحاق بن بشر الکاهلی نه دا روایت وی نقل دی چې کله یو ځل دې ته لېږلی شوی بل ځل وي دې ته، دا قول کمزورې دی. ابن کثیر دې ځای وګورئ هغه علمي بحث کړی دی، هغې رواتو علمي حیثیت هم ښولی دی چې نبی اسلام نوی نقل لی. عبدالله بن عمر وی چې قوم مدین اصحاب الایکه امتان 2 امتونه دي. نه ابن کثیر لیکي وهذا غریب وفي رفعه نظر والاشبه ان يكون موقوفا، دا حدیث کمزور دی، دا مرفوع نشي کېدی. صحیح دا چې دا موقوف کول دی، او صحیح قول دا دی انهم امت واحده، دا امت یو امت دی، په دې کې حدیث صحیح نشته دی. د دې واقعه او د مدین واقعه بالکل یو ده، عذاب هم په دې یو راغلی، په هغې کې چې کم مرض په مدین والو کې د نابط الکمیا په دې کې هم دی، دا یو خلک دی. انی لکم رسول امین، یقینا زه رالیږلی شوی یم تاسو ته رسول یم امانتدار یم. یا لکه د ما خبره ورځه الله رالیږلی یم تا ته، امین یم امانتدار یم چې سره د هغه وي هغه ته د ټیک ټیک ویم. هر نبي امانتدار یې هغه دروغجن نه. ما کان لنبي ان یغل، پیغمبر له جایز نه دی چې غلا وکړي، هغه دا کارونه نه کوي، نور ګناهونه چېرته کوي. زموږ عقیده دا ده چې نبي د نبوت نه مخکې، نبوت د میلادو نه مخکې هم د ګناهونه پاکي او وروسته هم پاکي. چې کم سړی دا وي چې پیغمبر دا ګناه کړی، دا سړی کافر دی، مسلمان نه دی. فتقوا الله واطیعون، دا الله نو یریږئ، واطیعون زما خبر ومنئ، تقوا اختیار کې.
تو بری معنی کی فتقوا عقاب الله، تاو داغه د حکم خلاف کوي دا غیر سزا نو یریږي، واتعون زما خبرو من نه هدایت بوم میں وما سنکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، زنه غواړم ستاسو نه په دې بیان باندې، په دې دعوت باندې، په دې نصیحت باندې څه پیسې او څه فیسو څه روپۍ شرپۍ ټکې نه غواړم، زما ثواب خدا الله په دې ما باندې چې رب العالمین دې، ستانه څه نه غواړم، ته ولې تخت نه کښېنې، څه د غواړم نه وي، زه خو ستا د فایدې خبره کوم، ته ما نه تختې. اوس هغه خپل اصلي خبرو له راځي. دا پنځه خبرې تاسو شپږو واقعاتو کې کتلې وې چې ټول انبیا وګړي دي، په دې وجه ما په دې وضاحت ونکو. اوفوا الکیل والمیزان اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اوفوا الکیل پورا کوئ، پیمانہ پورا کوئ، ولا تکونوا مکیږئ تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نه په تول کې کمی کول دا د کائناتو د نظام خلاف دي، دا یاد ساته. اصحاب مدین دا چونکې بزنس مینانو تجارت پیشو او په دې پیشه کې هغې ډېره ترقي کړې وه، ډېر زیات بری یې مونته و، خو کله چې د الله او د آخرت نه غفلت وي که نه شیطان په هر کار کې هغه ورننوځي، بیا هغې کې فساد پیدا کوي، برکت په هغې کې نیم. چنانچه دا کار په دې قوم کې ورننوتی و، دا بیماری په دې کې خوره شوې وه، په ناب تول کې کمی، او دا معاشي فساد دی، دا معاشي فساد ناب تول کې کمی څه شی دی، دا معاشي فساد دی، معاش پیسہ، دا یو سخته متعدی بیماری ده، متعدی نورو ته لګي. په کم قوم کې چې دا بیماری پیدا شي نه هر دکاندار هر تاجر په دې کې انخلي، بیا د بیمانه او په ناب تول کې د دوکې د ملاوټ او د چور بازارې نوې نوې شکلونه ایجادېږي، او د معاشرې هر سړی د دې درد نه، د تکلیف نه بیا چغې وي، کرکې وي. نه دا دنیا الله پاک د یو میزان لاندې هغه پیدا کړی، سورۃ الرحمن کې بولولې، نه دا د ځمکې اسمان نظام په دغه میزان قایم دی، که ته ناپ او تول کې کمی کې دا دنیا نظام به درهم برهم شي، یاد ساته. نه په دې قوم کې دا مرض موجود و. 181 دې نه اول 183 پورې شعیب علیہ السلام قوم د شرک سره سره د تجارت کې هم ظلم کو، د مال د ډیرولو دپاره هغې د خیانت د دوکې نوې نوې طریقې روباسلې وې. هر چا ته پته لګي زما په کار کې 2 نمبر کار کم دی، کوالټي وغورځوه، د کار ټایم دی ګپ شروع کا، خوږې پستې خبرې شروع کا، او ډوزي ولاس چې ټایم تیر شي ابانې به دې اړه خېږي، دا ټول دا چل کوي. الله نه نه یېرېږي دي، ستا دلته خو منټونه په پیسو باندې دي، که هغه هر کار دی لاس خو به ولدي ګپ لګوي، د ډېره پسته خولي، بیا اوږده منځونه کوي، ستا هسې به منځونه نه کوي چې کور پروت وي، خو چې د مزدورۍ و دغه ټایم شي بیا به ډېر راکاږه. نو شعیب علیہ السلام د خپل قوم هغه اصلاح کوي چې دا څه کوي، تاسو اوفوا الکیل پوره کوي، ناپ وفا کوي، پوره والی کوي، اوفو پوره کوي، پوره والی کوي، الکیل پناپ کې خلق لا حقوق داغي پناپونو کې پوره ور کوي، ولا تکونوا مکیږئ تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نه، د خلکو حقوق مکموي. په دې هر سړی پوهېږي چې ځان له اخلي نه څنګه اخلي، چې تا درکې څنګه درکوي. وي دا تجارت دی، نه تجارت دی او خوا ته که خو به کوې ګټه به کوو، صحیح خبره ده، خو دوکه خو پېژنې ده که نه، 100 پسې 2 ګټه روپیو ګټه هغه منو، خو دا کم ناپ او تول په دې خو هغې ته خو ګټه نه وي، هغې ته خو دوکه وي. لکه کیلو ته د بل نه مثال په طور کباړ اخلي، یو څیز اخلي ته هغه نه لږ ارزان اخلي 2 روپۍ یا 3 روپۍ، او بیا دغه 2 روپۍ 3 روپۍ ارزان ورکوي، صحیح خبره ده، په دې خو موږ پوهېږو. خو لیکن چې تا ګټه یخې ده، کاڼې ده یخې ده، او هغه کیلو نه دی په منځ کې، ته وایې دا دړی دی، دړی نه دی، دا سري دا راته وایي دا ګټه ده که دا سري، یعنې دا ته منافع کوې که ته بل رسې. من الناقصین سمرقندی لیکي کمی مه کوئ تاسو په ناپ او تول کې، او دا دلیل دی چې دا اهل مدین دی، بالکل سمرقندی وي. ابن جوزی وی لا تکون من المخسرین من الناقصین للکیل، په ناپ کې کمی مه کوئ،
ابن کثیر وی جن تاسو چې خلکو لا کله سیز ور کوي فکملوا الکیل لهم ناب پورا کوي ناب کوي ما غیله کم ور کوي چې تا اخلي نه پورا اخلي نه چې څنګه اخلي ودا سي ور کوا ټیک د پیسې د روپیا شته پیسې ورکوي دا زما ګټه ده وزنوا بالقسطاس المستقیم وزنوا وطول کوي وزن کوي بالقسطاس المستقیم په برابر تله باندې په پورا کانټه باندې هغه ته تلل کوا به کې کمی م کوا اوس خو ماته واستو د بیلې تلی دي بیلې باندې کار کوي زمونږ شاګردن هغه چې سره خوا کې ته موبایل کې بیا کار نه کیدا سیګنل به راکړه کې څه وکړي نو وزنو وزن کوي بالقسطاس پتلا المستقیم برابر وزنو بالمیزان بالقسطاس تو بری معنی کی بالمیزان المستقیم برابر چپائے کے سے دھوکا نہیں پائے کے سے کمی نہیں تلے کے گوتے مو کنا الذی لا بخس فیہ آغا چپائے کے سے نقصان نہیں تجھ چادہ پارا وزن کہنے چپائے کے دھوکا نہیں دا قرآن خبر ہے نا قرآن داتا ہوئی بےایمانی مہ کوا ایمانداری کوا بمیزان العدل د انصاف پتل باندې تل کوا نو قسطاس په لغت د روم کې دا میزان ته وي ابن کثیرم لیکلی قسطاس لفظ چې دی دا میزان ته وي تل ته وي چابلی ته وي القبان بعض وی چې هو معرب من الرومیه دا د رومی ژبې نه لینګویج نه عربی ته راغلی دی القسطاس المستقیم القسطاس العدل ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبخسوا الناس مکموي د خلکو اشیاءهم سيزونه داغي نیمګړ کوي ما ولا تعثوا فساد مکوي في الارض پدمکا کې پالاکا کې مفسدين حال دا تاسو فسادیان یې ناب تول کې کمې څه شه دي لازمکا کې فساد دي الګي فساد څه دی فساد دې د غنوي جسر نه جیبو یا د سړی وټاکا دام فساد دی کنه اجه تبل رسه اشیاء کې دا ملاوٹ نه منا دلته دا خبره کوي ښا نه تول کې کمی او ډنډه وال کنه پدې کې پدې طریقې سره د خلکو مال مکمه وي د دې یو نهایت مجرمانه شکل سره بناب تول کې کمی د دې یو نهایت مجرمانه او بد شکل اب سيزونو کې ملاوٹ کولی یو سړی بعد خلک په غنمو کې هغه جگہ بګی چی اور بشه جو څوک په وړو کې دا چربی چی څوک په چینه کې دا شګا چی څوک په واه کې چیچړې څوک په پایو کې وبو څوک په وبو کې پیچی دا نه عبدل کې کمی دی کنه دا ملاوٹ ته نه په ظاهر باندې تا خو خریدار ته نه په طول پورا کنه کیلو دی په او تل الخصید تو تول خصی کړي خو په دې کې ابو سمره دی او په کې سمره دی آیا دا په کیلو دی تا خو سلو بیا واغسته 120 ته واغسته خو په دې کې ابو سمره دی ا په دې کې په سمره دی دا کوالټي صحیح ده ټوت پیس بدل در کې خو زور په ور کې د نیمه نه بګه سیوا واله تا خو پیسې ټوت پیس هغه څه خو دې کې ټوت پیس تا نغد درې مې برابر هم پاره کې هغه سلسیز نه د څه چې هغه پیسې اغستی نوې برکت نشته دی او مخکې خو ډېر برکت وکنه مخکې برکت ونه ستا بهن بېایمانه مخکې نه اوس خو ستا بهن بېایمانه خلک پیدا شو نو برکت به ځي باران نه ورېږي مونږ چې ګټې پتا چې ګټه وورېږي نه ښه به مونږ خو بېایماني نه کوو نوې برکت نشته برکت به سره پیدا شي الله بندګانو رنگ پرنګ سيزونه دا چینل ورو دا نه خي څوک بخپل شربت جوړي زموږ د مفتی صاحب نه پتوا غسته چې هغه خیر چینیا چوي او د سټنګ په هغه کې بندوي تا د خدا نه ویلې چې ته بې لایسنس کپ نه چلاوه نوې خلک به ویني موږ پتوا وروړل دا لوی وخت به بریخي پتوا خو بده نه د جته 2 نمبر کار کوي پتوا بده چې ته چینیا کې شربت جوړول شي تا د مفتی صاحب دا ویلې او مال مفتی صاحب پتوا راغی تا د 2 نمبر کار کوم نتا سو وګرځه په ګوسه کې بار مزه مردان ته نزو دلته کې سٹاپ کې وګرځه ته کیلو تاسو کې درزن پسو دي سرکاري نرخنامه نه کوله کورین د مہر چې بلګي دي کم چې د محکمې نه جاری د پای کې سن راخته وي ته اختر ګول او د بل امجد ته کم ریټ چلے ما ته خو تاسو په تبلیغ او دغه کې تاسو تعلیم کې بدې نه ټیکيږي تاسو په ډنډا باندې ټیکيږي
دا د دعوتونو نه خبره وته دا چې کوم بېایماني شروع ده، زه روزانه ځم ما د دې ریټونه زه ګورم که نه، دې موږ مجبوري دی خبرو ته چې یو سپلای و د دې دا سټي که نه، ظلم کوي غریبانانو سره. ته وله ماشوم ولېږه چې هغه له دې څنګه سبزي ورکوي، بیا په خپله ورشه، یا لږ پټي وه بیا ورشه، یا ځان سره ټوپک وساته بیا ګوره. دا ستاسو دغه ایمان دی بېخه بنیاده موزه. اول به سره خوږ خوږ کېږي، پوس پوس کېږي به چې بیا د سره ګپ جوړ شي، بیا چې د لکم ګنده چوي که نه، د مونږ په اعتبار یې که نه کور بیا ګورې. ګاډۍ والا سره د دغه طرف نه ودرېږه چې څنګه کډې پرتي، بیا د بل طرف نه ودرېږه څنګه کډې پرتي. په دې وجه تاسو نه پوهېږئ. ته د غوښې پیسې ورکړې، تا له چمبړ درکوي، ویزه دې سره څو کم د هغې حل به تور وباسې، ما ته د غوښې پیسې درکړي، تا ته به دا ویزه دې سره څو کم په ما بیا راخرڅوې. دا دې ته ځان نه به ګډې نه جوړوي، سمې خبرې ورسره وکړې. که ته صحیح غوښه خرڅوې په دې سټاپ کې دکان کې که نه خرڅوې، نه وځه دا کاړه کوړه دې غونډه کړه. موږ په قوم باندې 2 نمبر شی مه خرڅوه، خو تاسو سټینډ نه کوئ. دې ته کلک شی دی چې د دې کې موږ لسته شلته نه یو ځای کېږو، څاروي سي الو به دغه دی بېلې الو غوښه به خورو، موږ ځو موږ ځان دې خلکو ته کېنولې. دې سټاپ کې ته کېنه په منډۍ کې ورځ ډک ګاډه راغی، مردار چرګانو لرګو ول نه تپوس وکړې بیا څنګه چلو ټوله ټک ټوک کړه په سټاپ کې به تاسو خرڅول. مردار چرګان راغلي وو، نومونه نه اخلم ورشئ وله دا څنګه چلو. او زی دپاره مې چرګان داخله خوري، شکلونو ته د خلکو وګوره څه ته جوړ شوي دي. دا ټول د بېایمانۍ او د نابتول د کمې نتایج دي. تپوس نه کې څوک سټاپ ته منډه کې دردا شعر وړه، سټاپ ته منډه کې، سټاپ خپل کار کې، خپل چرګان ساته، خپل څاروي ساته، هر څه به ښه پې ور میلاوېږي. تیار او ته مونږ کېناستو، ساده خوراکونه پرېښوده، بس بوتل به وجي مونږ چې ډوډۍ خورو بوتل به وجي تیار پروت دی. د څه شي بوتل و په دې کې څه دي د دې نه خبرې؟ دا خو 90% په دې کې زهر دي، د هر چا کلمې پړسېدلي دي. خبره باندې پوهېږي، کله معدې سوځي، هسپتالونه ډک دي د مریضانو نه. دا ولې څومره چې رنګ دی رنګ، که هغه جامع شیرین ولیني ته تپوس وکړه د ماهرینو نه، دا څه دي؟ دا مضر صحت دي، دا هلاکت دی. ساده اوبه، الله ما اوبه تعالی پیدا کړي، دا خو نه کوکا کولا دی، پلانې دی، شیزان دی، دا ټول زهر دي زهر. ته به ورشې لکه ګرمي ده ما د ساده اوبه وروړه، نه ته دا اوس کا که نه نه ستا دپاره زه دا زهر اوس کمه. دی نه پوهېږي په دې باندې لکه دا مضر صحت دي. وره پکې مه اچوه، پمپ ووه چې هغه اوبه یخې را شروع شي، دغه ښه صحیح اوبه دي. په دغې روژه ماتوې. په روژه کې تاسو نرخونه ولې برخېږي؟ ته ماله جامع شیرین کړې، یو محله راغونډ شوې نه اخلو دا ګندونه، دی د ریټ اسمان ته خېجئ که نه خېجئ، دی نه څوک ګلي. دا خو مونږ د ځان دغه کړی دی، محتاجه کړی دی، بیا بس کچکول ګرځو راکړه نیس کمه، بیا زه بالکل نس کمه اوبه مونږ الله پاک پمپ را کړی وه به را خېجو به نه ځان غور شروع کړې. دا شیزونه میزونه پرېږدی، پرېږدي، ډېر ضرورت دی ورته، بس ټیک ته. هغه هم د خلکو ته ووایه چې راته به تاله 150 روپۍ در کومه، 50 په کیلو کې سیوا، خو ماله پې را کوه. هغه سپیتوب کوي که نه، هغه وایي زه بس رات و رات امیر ہونے کے کہ نا خواب دیکھ رہا ہے، بس پیوش پکے بدل لگا کارون خزانہ دانی کی گرورا تاسو وہ اتر کیسے اتونه خو زیات معاش مارلی نه. تاسو دا پیغام زده زمانه دا وره، تاسو معاشه کې چینج راولې کنه. تاسو یو نه یو دکاندار سره ټچې، په هر زندګۍ په هر وخت کې تاسو دکاندار سره ټچې، د چا اوسپنې وال سره کار دی، اپایو والا او د سبزی والا نه، د کاریانې نه خو تاسو مونږ سو خلاص نه یو کنه. چې تاسو هغې ته ووایئ چې یاره وروره زه به تاله 50 روپۍ 10 روپۍ سیوا در کوم، ډېرې وګټه خو سم شی راکړه، نو چینج به راځي که نه. مونږ کې هم بعضې دکانداران به وایي که نه صحیح کار کوه، پیسې پې ډېرې لګي، ورته ووایې وروره دا کوالټي ده، دا گیج دی او دا پلانې شی دی، په دې دومره خرچه راځي، دا پکې زما ګټه ده، که دا کې وکړه د نه کمزورې مې شته، هغه په دې کې کېږي، د هغې نه هم کمزورې شته، صفا ورته ووایه که نه. دې به قیمت ولګي د اعلی گیج او د اعلی کوالټۍ، او به لګي بېکاره، نه چې سار دغه د ښکته پروت وي دا وګوره دا څه شو. بس دا خو د الله د طرف نه ده، نه په دې کې څه کېږي. خبره باندې نو رسېدې، هر شی صحیح کوي، په هر کار کې تاسو ته پته ده 1 نمبر 2 نمبر، په هر کار کې 1 2، په هر کار کې په هغې نور بحث نشو کولی، خو بهر کې وعده به دا کو، دا قرآن نمونه دا مطالبه کوي، ایمانداري ما ته موي ټولو ته موي، دا یوازې تاسو نه، ما ته خطاب دی، تا ته هم خطاب دی. زه د ځان هم 2 نمبر وباسم، ته هم وباسې. خبره باندې پوهېږې.
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکموي د خلکو نه څیزونه د هغوی ناب تول کې وال مه کوه ته د هغه نه څیز کمې څیز کموي غوښه کموي که نه څوک به پی کموي داسې ستا مخکې قرآن دی قرآن راغلی دی چې معاشه سمه کړي د هر قوم یو بیماري تا ته وښوله ته دا وګوره که نه نو دا بیماران په موږ کې من حیث القوم موجود نه دي ته ځان سره کښېنه دا یو واقع نه یو بیماري راوله بیا چم کې وګوره د نه مخکې د لکانو مرض په خلکو کې ښه د هغې نه مخکې ورشه کم مرض و د هغې نه مخکې ورشه په خلکو کې کم مرض و ته دا انده وګوره په دې کلي کې لیسټ راوله لیکه پلانکي کې دا مرض پلانکي په ما کې په خپله څومره به مرضونه دي نو زه د عذاب لایق یم که نه یم لایق نو کوشش پکار د خپل اصلاح پکار دا مصمم اراده دا نه چې بس سار بجې ټیک اوس په دې ساعت به ټیک کېږي اوس په دې د توبه وکړې سار چا نه دي لیدلی ښه کل کیس نه دی که زه خو د دې درس کوم افسوس راشي بعضې خبرو ته نو کولی وکړې که خپه پرې راکوو ولا تعصوا فی الارض مفسدین کوشش مه کوئ په ځمکه کې د رواني کولو دا معنی سمرقندي کړي لا تسعوا فیها بالمعاصی او ځمکه کې کوشش مه کوه د رواني بعضې خلک یي که نه تا نه یو غلط کار وشي نو وشرمو یې راشه اراده دغه وکړي دوه درې کده فیصله وکړي بس چاپېره په دیوالونو په دغه خبره به شروع شي مشهوره شي دا ولې دا شرموي کوشش مه کوه په ځمکه کې د رواني کولو اگر چې روان کوي تو بری معنی کې مه ډېروې په ځمکه کې فساد څه دی ناپ او کمی کې تول دام د فساد یو توکې دی دام د فساد یو پهلو دی فرعون هم فساد دی چې د خدای توب دا یې کړی و هغه هم فساد دی فرعون په دې هم فساد دی چې د قوم بچي هسې بېسه وجل دغه هم فساد و دام فساد دی چې ته چغلي کې دام فساد دی چې ته په ځمکه کې څه کې ناپ تول کې کمی کې بزنس خراب ہے ابن کثیر وی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون هغه د تفسیر دی چې تاسو په ځمکه کې غلاګانې مه کوئ لارې مشو کوئ خلک بندوي د دین نه بندوي د شعیب علیه السلام نه خلک بندوي چې مزه ګورې خراب بشي وابیان بشي پلانی بشي مزه هغه ته مه کښېنئ په لاره کې به ناستو خلک به یې بندول چاپېره ناستو دکانداران که نه د بندي سړی نه پرېږدي ته بیان لګې نه به د مقابل کې بل ولګي اواز به یې تیز کړي هلکه دا بدعتیان مونږ پېژنو د الله ولي مونږ د دې عقایدو نه خبر یو مونږ ته د دې د ښې خبرې مه لګوه ته د دې د بل اړخ نه خبر نه یې ستا تجربه نشته هغه مونږ خولې بندې کړې مونږ سوا یو نه ای په عقایدو کې ګند پروت دی شرک پروت دی د الله بندګانو د چا په پټکي باندې او چا په غټه غاړې مه دوکه کېږي په مولیانو کې هم دو نمبري یاد وساته واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي دا هغه ذات نو یریږي خپل قوم ته وي دا هغه الله نو یریږي خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی والجبلة الأولين هغه مخکني قومونه پیدا کړی دیو د ډېره خبره کړه هو که کاش دی پوه شوی ستا نه مخکې قوم عاد ته شو قوم ثمود ته شو قوم د لوط علیه السلام ته شو قوم د نوح علیه السلام ته شو هغه څه شو هغې د خپل پیغمبر خبره نه منله د هغه دعوت نه منله د هغه تبلیغ نه منله الله تباه کړل تاسو هغې ته وګورئ که نه د الله دپاره الله سره ستا ټول دپاره ګوره یو تله ده یو تا خو تلې بدلې کړي دي که نه د صوفي صاحب دپاره او د شیخ دپاره ځان له تله ده د بدماش ګوټي دپاره ځان له تله ده داسې دکانداران مې هم لیدلي دي بلې خپلو سترګو کسابانو چې مور ته نه پیسو غوښه اخېسته چې د پیسې نیولې وي دا واله غوښه راکړه نه هغې بل ته وي چې د دې ښځې نه وي دا پیسې راوله ما پېژندل چې دا یې مور ته دا یې زوی دی نه دا ظلم او دا زیاتې څه پکې داسې دي داسې ظالمان چې ته لړ شې دا راکړه نه اب هلته چې ته پټ به ناستې نه ښه به اوري نه به راځي ګاګ ښه یې وتړپوه خو چغې ته وکاږه سیز به نه ورکوي هغه جذبه هم کمزوري به یې ځکه په علاقه کې په کلي کې اسیز سره به غسري سره دې نه دا مزې اخلي بیا به داسې مرضونه اخته شوي چې په کوڅه کې به ناست یره ساختونه وکړه په پاڼو به ناست یره مې ستا نه ما خیال لشه ووده نو دا دروازې ښکته ساتئ ډېر تکبر مه کوئ عاجزي ښه شی دی ښه دکان به دې له وکړي چې زه هغه وکړم چې بیا ګاګ راشي بیا به دې تکبر کوي بیا به چاته سپې سړی به نه وي که دا شی مه کوه الله ولي دا چا چې را ګاګ شروع کړی به باندې بندول هم شي تا ته به ټول عمر خلک ناست دي ته الهه څه نشه د ځان کې مه راولې نشه نه ده هغه دي د هغې ذات نه ویلې هغه سره چې کومه تله ده ترازو هغه ټول لپاره یو ده ګورې ستا په سر کې ښکر نه دي تاریخ نه سبق والا
واتقوا الذي ويریږئ د هغه ذات نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې، د خپل رب د عذاب نه ویریږه، د هغه د ګرفت نه ویریږه، د هغه د سزا نه ویریږه. والجبلة الاولین، تاسو یې پیدا کړی هغه مخکني، والجبلة قومونه پیدا کړي مخکني مخلوق پیدا کړي. جبلت معنا خلق الاولین، پیدا کړی دی هغه مخکني مخلوق. جبلت قوم ته ویلی شي، مخلوق ته ویلی شي، لفظي معنا مخلوق ہوگا. خلقهم وخلق آباهم الاوائل. ابن کثیر وی تاسو یې پیدا کړی هغه مخکني مشران دله پیدا کړی دي. جبلت خوی تم وی کنه، فطرت تم وی. قالوا انما انت من المسحرین. قالوا قوم دوی اخو د خبر وکړه کړه چې لکه داسې مکوي. قوم سوي قوم ګوره پیغمبر ته سوي ښه حق پرست پسې خلک لګي چې په صحیح معنو کې حق پرست دي. قالوا قوم ته جواب کې وي انما انت من المسحرین، یقینا یہ ته د جادو کړو شو نه، تا باندې مړه جادو شوی، مازغه خراب دی، منټل سړیا دوکه مکوه، دا مکوه، دا مکوه، دا بس تا خوښي زمونږ خوښه چې کم سړی څنګه ورسو چې کم میټیریل مونږ ولګو سړکونه ولې تباه دي. ته وګوره ورشه هسې به تارکول راکاږي ساجې به ګاډي تېر نه شي، مخې بیا لوړې پروت دي، یو باران پې وشو هغه دی به سړک پروت دي، دا سړک به داسې ټول زمونږ کاتې خرابي. تا باندې مړه جادو شوي دي وایي، ته مونږ د دې نه منع کوې چې لوټ مار مه کوې. زرګر له ورشه نو زرګر سره ځان له زرګري به کوي که نه. هر سړی د الله بندګانو په خپل یو لانجه کې اخته دی. تا باندې جادو شي، مادغه دې خراب دی، ته مونږ منع کوې چې بېایماني مه کوې. قوم درې اعتراضونه کوي په دې باندې. یو دا چې ستا مازغه خراب دی، په دا جادو شوی دی، ته په ګټه تاوان نه پوهېږې. ګټه په دې کې ده چې بل پورې ورسوه، ګټه په دې کې ده چې ما چې کوم مسوي دي بیا پورې ګرځي او که نه تا به الله پورې تا هم رسوي ورګه. دا خبرې د چا نه زده کړي دي؟ دا درس تا ته څوک کوي چې بېایماني وکړه؟ تا په ګوټۍ کې درکړي دي؟ ته بېایمانه لوی شوی، کافر کره لوی شوی، که چا کره منافق کره لوی شوی، مسلمان خدا سے نه کوي. قالوا انما انت من المسحرین. قوم ته وی اے شعیب علیہ السلام تو خو من المسحورین. ابن کثیر وی ته خو د جادو کړی شوی نه، مازغه خراب دی، مازغه خراب دی. وی دا نن چې ته د ایماندارۍ خبره کوې یا ایمانزه ته راشه که نه، نه به وي د مازغه خراب دی او مازغه خراب دی. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین. بل اعتراض به کوي، یو دا وي ستا مازغه خراب دی، تا باندې چا کوډې کړي. بل دا وما انت الا بشر مثلنا، ته خو مړه څه زمونږ غونده کې زمونږ په شان سړی یې، زمونږ په شان سړی یې، نه پتا وحی راځي په مونږ ولې نه راځي؟ دا ته پیغمبر شې، دا مونږ ولې پیغمبران نه شو؟ وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. او زمون خیال لے پتا باندې خامخا د دروغجنو، نه لې زمون ګمان پتا مگر د دروغجنو. لفظي معنی دغه ده، زه روانه معنی کوم. ته زمونږ په خیال باندې غټ دروغجن یې، زمونږ دا خیال دی ته غټ ګډري. یو وي ته زمونږ غونده سړی، دا خو خبره نه ده، پیغمبر خو سړی خامخا. بل ته دروغجنو نه، هغه دروغجن نو، ته دروغ وایې دا چې زه الله پیغمبر کړی یم، دا وی دروغ دی. زمونږ ته انسان امام تو بری وي، زمونږ ته خوراک اسکا کې دا اعتراض کو سوچو کہ مکے والوں په نبی سلام باندې کړو، ته مړ زمونږ ته انسان ہے. بل دا خیال دا اعتراض په کو تو بری لګي چې زمونږ ګمان دا دی چې ته مونږ ته کوم خبره د دعوت راکې الله طرف ته، دا عذاب نه میاره نه، دا دروغ دی. امام قرطبی وی زمونږ ګمان دا چې دروغجن پس کې فی انک رسول الله تعالی، په دې خبره کې چې ته د الله رسول یم، دا چټ دروغ دی، ته دروغ وای. خا دا چې ته د الله رسول یم، فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین. فاسقط علینا د دروغ وردا په مونږ باندې کسفا یو ټوټه من السماء د برینا، ان كنت من الصادقین کچره ته د رښتینو نه. خبره ته خیال لې اته دا څوک داسې وي که نه، نه ته به څه وې صبر به وکړې که نه، په هغه دی به را باندې کې. د الله پیغمبران داسې وخت سره هم تېر شوي ښه، رښتینی پیغمبر کوم دی ځکه ته عذاب پیغمبر یې ځکه عذاب راوله. فاسقط علینا کسفا من السماء، راوغورځوه په موږ باندې د بر نه یو ټوټه. قوم د عذاب مطالبه کي ښه،
چې عذاب راوله موږ له پټاپاک راشه دا وګوره هلکه د الله نبي له پټاپاک ګوره ځان تباه کې دا که څه عام سړی و دا خبره دې ټیک وه هغه د الله پیغمبر دی دې نه پته لګي چې د اقوام یې ښه مضبوط کافر و ښه د شګو شیطانانو غټ بدتمیزه قوم پیغمبر ته مخ دا خبرې کوي ښه خپل هلاکت ته خپل دعوت اشه بلا بما اخرى کنه فاسقط علینا کسفا من السماء ضرور غړ په موږ باندې کسفا یو ټوټه کسفا ما دا قطعا صبري معنی کی قطعا من السماء تدبر نه یو ټوټه رو غړدوا دا د کسفتون جمع ده کسف امام قرطبی لګي هغه خو وضاحت ته کړل دي هغه وی جانب من السماء وقطعه منه مونږ باندې د اسمان یو طرف یو جانب رو غړدوا مونږ باغې ته ګورو داسې برا رواني مونږ به ته ګورو دا د مزې شی دی ته ګوره رواني مونږ به ته ګورو کم خو دې اوسای سر له برازي که نه ته چې وایې اچا ته غوښت به چېرته ځې خدای د لاندې ولاړې دا دې مبالغه د په تکذیب کې قرطبي وي د دې مراد عذاب دی وي چې به مونږ باندې عذاب راوله ابو عبیده وی الکسف جمع کسفت مثل صدر و صدرت د صدرن او صدرتن غونده کې کسف جمع د کسفتون دی دا قطعی ته یو ټوټې ته ویلی شي جوهری وی الکسفت والقطعه من الشیء کسف ویلی شي د یو سیس ټوټې ته ته چاته وی اعتنی کسفتا من صوبک مال د کپړو نه یو ټوټه راکا التم کسف وی لفظ عرب استعمالی والجمع کسف و کسف جمع کسف و کسف راځي ابن کثیر رحمه الله لیکي خپل تفسیر کې چې دا آیت او دا حالات بالکل د قریشو د حالات غونته دي وهذا شبيه بما قالت قريش فيما اخبر الله عنهم چې الله د غیباره کې خبر ورکړل دي هغه څنګه هغه ویلو سورۃ الاسراء آیت 9 کې نبی صلی الله علیه وسلم ته وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا پیغمبر ته مونږ ته نه منو چې په دې مکه کې تا تر سو چین نیرا خېجول زم والا نه مونږ ته نه منو ز سړیا دای ویلو او تسقط السماء یا ته په مونږ باندې روغ ور دی اسمان لکه څنګه چې تا خیال لیکه سفن ټوټه ټوټه قریش ولم دی قریشم دی ویلو نو نبی د پاره واقعیا تسلی د پاره دا اوس بیا دی سورۃ د سر نه تسلی د پاره واقع شروع کړل وکنه چې اے نبی لعلک باغع نفسک ته د غم نزان وجنه چې دا قوم زما دعوت او تبلیغ نه مني ته دا و واقعیت وګوره کنه دا مخکې قومونو دا بکواسیات او د ارزټلیات کول خپل پیغمبرانو نه غلط مطالبه کولې ودا لسکه سورۃ النفال کې ویلو واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ابو جهل وی یا رب کدا پیغمبر حق وستا طرف نه بس نه منو په مونږ باندې د باندې غټرو وره ویني منو یا مولا درناک عذاب راګي دا سه کافر بدري دي بلو چلګه یا الله توفیق راکړي چې به منم دی وی زه نه منم په ما باندې عذاب راوړي خدای دې غرقه پرکا دلتم دی وی کچره ته رښتینه د په مونږ باندې عذاب راوړي قال ربي اعلم بما تعملون قال شعیب علیہ السلام توی ربي زما رب علم خبر دې بما تعملون پاغه سچ تاسو کوي دا تاسو ما سره سوکلو دا تاسو چې سوکلو کنه ما ته جواب کینه الله دې نه خبر دینو دا غا انتهایی عاجزی کول دي کنه صبر او برداشت دا نه کې چې ختمه ته دغه کې ورګه په ما کې وسلوي خپلوان عمر زور دي تا د چل خیموزه نه الله ته پرېدا شعیب علیہ السلام خبر الله ته پرېدي دا ته چې کم تاسو کم شرکیات کوي دا په دکاندارۍ کې تجارت کې کم دو نمبري ته کې کنه شرک خو یو خوا ته غو غټ کافر ته کنه اخو زمانه منی ا دې خو دغم دا کارونه کوي بل خو زمانه من انکار کې زما خبرم نه منی عمل په ټپک باندې راځي دا هر څه الله ویني ښا دا مطلب دا هر څه الله دې نه خبره چل بده تخیب ورګه قال ان شعیب علیہ السلام خپل قوم ته وی قال چاوی قال شعیب لقومه امام طبری لیکي ربي اعلم زما رب خبر دے هغه ته خپته دا من غیره سمرقندی مانگی دا نور نسوا معلومات تاسو په باره کې الله تحصیل لی ستا پورا ریکارډ الله سره پروت دی ښا ستا د یو منټ میموري کارت هغه سره پروت دی چل به ته وخی زما رب خبر دے خپويږي به ما تعملون پاغه سچ تاسو کوي
تاسو چې کوم عملونه کوئ د هغې ټول ریکارډ او معلومات هغه سره دي. تاسو چې کوم په دې ناپ او تول کې کمې کوئ، ابن جوزي هغه ته پته ده، هغه به تاسو له عذاب درکړي. زما په اختیار کې ګورې عذاب نشته، ته ما ته عذاب راوله. ولیس عذابکم بیدی، ابن جوزی معنی کی ستاسو عذاب زما په لاس کې، زما په اختیار کې نه دی. امام قرطبی وی دی آیت کې سخته یاره ده تخویف سے، زما په ذمہ باندې خو صرف دعوت او تبلیغ دی، تاسو له عذاب در کول زما په اختیار کې نشته. تاسو زمانه مطالبه د عذاب کړئ، نه الله ته اختیار دی عذاب باغ در کی. فکذبوه، دا قوم لګیا دغه تکذیب وکړو. کذب یکذب تکذیبا باب تفعیل، سړی چې کار مسلسل کوي که نه باب تفعیل هغه په تسلسل دلالت کوي. فکذبوه، دی قوم دغه تکذیب وکړو. فاخذهم، نو اونیول دا قوم دی له ونیو عذاب یوم الظلام، عذاب در ورځې د سوري وریځ پې راله په دې باندې، عذاب در ورځې د وریځې د پټونکي ظلام عربی کې چتری ته هم وایي، سړی پټي په سړي باندې ظلال سوري کوي که نه، هغه په دې راغی. انه عذاب یوم عظیم، انه کانا، یقین و دا عذاب د لوی ورځې عذاب راغی، قوم خپل انجام ته ورسو. فکذبوه قومه، تو بری معنی کی دروغجن کو د نبی له خپل قوم شعیب علیہ السلام قوم ولګي دوی ته موږ منو نه. سمرقندي وی په دویم واره موضوع وی چې نه دې منو، ما خو درته ووایي چې فکذبو صیغه باب تفعیل دی او مسلسل نه منل، بس نه منل هغه نه مانو. فاخذهم، نه راغې پاغې ونیول هغې عذاب یوم الظل، عذاب در ورځ د سوري، له وریځې سورې په دې راغې. وضاحت کوم بالظل، امام تو بری معنی کی صحابتون داسې وریځ راله چې دی یې پټ چې ټول آئے که پټ شول که نه ور پہ راغے. هم دې کې وی آثار راغلی، روایت په دې کې راغلی. سمرقندي اختصار سره خبره کړې ده چې دې ته ډېره سخته ګرمي ورسېده، ډېره سخته ګرمي په دې باندې راغلی وه، نو دې بار ووتل، میدان ته ووتل، هلته کې ونه لاندې پټ شو، ورځې په دې راغلی که نه، دوی لکه دا خو ډېره یخه وریځ ده، نو ور بیا په دې د بارې نه راغلی، ټول یو سېزل. دا اختصار دی، تفصیل کوم. ابن جوزی وی چې مفسرین دا وی چې الله په دې باندې سخته ګرمي رولېږله، دې بالکل هغې سره ساګانې بندې دي، د کورونو نه ووتل، بانډو ته شاړو ته ووتل، شاړو ته خلکو ته شړی وي، نه الله په دې وریځ رولېږله، هغې دې د انور نه پټ کړه، دې پای کې لږه یخني محسوس کړه. یو بل ته آوازونه کول، راشه که نه یار که ټنډه کېږي، راشه ډېر زبردست ځای دی. تر دې چې ټول کلي ټول خلک د هغې لاندې جمع شو، نه الله په دې د بر نه اور رولېږه، دوړه یې کړل. تا پټپک راتلی که نه، داسې د پیغمبر زور کته، د الله زور هم کته، ظالمه توبه وکړه داسې کې. ډېر وضاحت د دې امام قرطبي کړی دی، زه به د هغې نه غټې خبرې رالم، څه خبرې تاسو واورېدې. دې ته سخته ګرمي ورسېده، سخته ګرمي ابن عباس وی اصلا دا په دې باندې الله وی جهنم یو دروازه کولو کړې وه، په دې باندې ګرمي ډېره زیاته شوه. فتح علیهم بابا من ابواب جهنم، الله په دې جهنم یو دروازه کولو کړې وه، تر دې چې دې ساګانې هغې سره خرابې شوې، ګرمي ډېره زیاته شوه. دې له به نو اوبو مزه ورکوله، نه بوله سوري مزه ورکوله، تر دې چې دې هغې شاړې ته وتښتېدل، نه الله په دې ورځ رولېږله، په یې کې یخې هواګانې رولېږلې. یو بل ته آوازونه کو، هلکه راښې دلته کې ډېره مزه را مزلي به وخورې راځه، چې ټول ښه جمع شول. ورجفت بهم الارض، فلما اجتمعوا تحت الصحابه، چې د ورځې لاندې جمع شول، نه الله په دې باندې د بر نه اور را پرېښودو، الله دې نه پې ځمکه وژړه کوله، نه داسې اوس لکه څنګه چې ملخان وسوځي، داسې رواته پراته شولو، ابس ایرې شول. فاصبحوا فی دیارهم جاسمین فصاروا رمادا، په دې باندې مسلسل دغه ورځې وي دا شی چلېده، د هوا پې چلېده، بهر کې دا تش ایرې بیا پرتې وي، ښه دا ګرمي اول په دې باندې ورځې وشپې ووي، نه دي ووتل بهر که نه.
ابن کثیر هغه ډېر تفصیل کړی، هغه وی وقد ذکر الله تعالی صفت اهلاکهم فی ثلاثه مواطن، الله پاک د دې تباہی په دریو ځایونو کې مختلفو تفصیل سره بیان کړی دا، مختلف وضاحتونو سره دریو ځایونو کې ذکر کړی. هر دی چې الله پاک د دې کومه تباہی ذکر کړی نه هغه د غزې سیاق او سباق سره مناسبت لري. ابن کثیر عبارت ته سب دا پښتو ته وایم. سورۃ الاعراف کی وی انهم اخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. سورۃ الاعراف کې 88 آیت خو شبیا به نوٹ کوا. الته دا ویلو چې په دې زلزلې ونیول او ویل کول نشول بخپل کورونو کې په خپل ملک دار ملک ته په خپل ملک دا پړ مخې مړ پراتو. ځکه دی شعیب علیہ السلام ته ویل دا موږ د کین اوس غلو دی ودی ویلو خا ته دی وباسه دی نبی غلو د کلینا الله پاک دی د کلینا کلی دینه پاک. سورۃ هود کې ویلو واخذت الذين ظلموا الصيحه 94 کې هغه کسان چې ظلم کو هغه چغې ونیول. ځکه دی دا الله نبی شعیب علیہ السلام پورې خاندانې کو الته وته ویلو اصلاتو کا تامرو کا آیا ستا مونږ او ستا دین ته تداغي چې مونږ داغي سوزونو عبادت پرېږدو چې زمونږ مشرانو داغي پوجا پاټ کو یا مونږ په خپل مالونو کې هغه کار پرېږدو چې زمونږ جړې غواړي. دا بېایماني خو به زما مال دی چې څه کومه میرا مال اور میری مرضی. ها تواشه کنه کم خبره سي دی اعمال دې څه شو صاحب بچ کړی یو شی ستای نه ته به وجه زما د جستانی ناغې سره به څه کې فتنې به راځي لکه تورې د تیارو په شانتې. دا یاد ساتئ دا د فتنو دور دی. ښه تبصرې ټول علما کوي، زه تبصرې نشم کولی، زه د هغې د زړه نه مذمت او تنقید کوم. خو موږ له خپل ګریوان کې کتل پکار دی چې موږ خور له لور د عیسی ورکو. په سند کې خو قرآن سره د جینۍ نکاح کېږي، قرآن له په نکاح کوي. وګوره ته معلومات وکړه که نه. او دا اوس چې کومه چغه وي دا اینده وه دا مسلمانه نه ده. وګوره تحقیقات یې وکړئ، ټولې د میډیا خبرې دي. دا مخکې یو مارو پیدا شوی وه که نه، هغې تحریک پاکستان او د قومي نظریه ډېر سخت تنقید کړو سټیج باندې د پاسه. دا مارو وخت پس پیدا کېږي داسې دا پیدا کوي، دا خلک پیدا کی ګوري قوم په نوې نوې لانجو باندې اخته که بار روزه. الله زمونږ پر دیو ساتي نه. پرون یو ننګه بارح نظرانه وته اسلام آباد کې پر روډونو تاسو په میډیا کتلې دي هېڅ نه دا هن لغړه سبب ووې موږ سره الفاظ نشته. موږ څه ووایو دا خو د هغه خلکو کار چې په لاس کې طاقت دی ادارو ولې دي. موږ سره څه دي؟ موږ بس دا ویلي شو سترګې پټولی شو، موږ نور قدرت نشته دی. زه ډېر سخت تنقید وکړم د هغې څه پیدا نشته. نو دلته کې دی وقالو ذالک ها هلته دی دا ویلو چې ستا مونځ ته تداغي ښه شیخ صاحبو چې ته دا دغه شوې که نه په مونږ مالونه کې څه به کوو نو هغه به زمونږ خوښه به په اختیار باندې کېږي. دا یې د خندا په طور ویلو نه، دې دپاره دغه چغه ښه مناسب وه. او دلته کې دی ویلو فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین. مونږ باندې د اسمان نه یو ټوټه راوله روغړدوه، ټوټه پې راله که نه ورس پې راله. مردان کې یو پروفیسر الله پاک پسې به خبرې کولې قاسم راج نه تپوس وکړه دا سکول سسټم وه دا خبر هغه کوله په کلاس کې. دا انګریزي چې ووینې دی وي نعوذ بالله که موږ د عرش نه بره شو دی مازه پاوایي که نه. ځکه چې د کافرو فلسفي وګوري نه دماغ خراب شي. الله پاک به خبرې کول دغسې د پوخ چت نه د لانټر نه ټوټه جدا شوله سر نه وتامبېده. خبره باندې پوه شوې د دې ډېر لږ ټایم وي دا هغوی موږ په سترګو قاسم راج ژوندی تپوس وکړه هغه ګیره پرېښې د هغې نه پس ما بی ایڈ کو دغه دی نه اسلام آباد پېښور ډسټنس جو گئے هغه طریق خالی طور برس به کلاسونو نه یو ورځ استاد نو دی راغی لاستن دا خبره وکړه دا الله نه ویریږي دغه پروفیسر دی یو داسې ګرځي که نه دا انګریزان ایمان او قرآن او حدیث وی تا هیڅ سړی هېڅ شی نه خرابوي. دا د انګریزانو کتابونو چې ګورې دغه حد ته خبره سي ای په خپل عمل لا نه مني نو تا به ورته پرېږدي څه یې خو هېڅ شی نه مني. د دې په موږ باندې د بړ نه ټوټه روغورځی د بړ نه په ټوټه راله که نه دا درې صداګانې تا د مهدي ذکر کړی چغه په دې باندې ووالی شوه زلزله په دې باندې راله چغه وریځ پې راله
دا خو دې هغه کم آرامیتوب چې کو د هغې مطابق دا ټول سزاګانې الله په دې راوستي دي چې ورکه ښه چل درته وښیم ته زما نبي پورې خان دی زما د نبي سنت پورې دغه پیغاماتو پورې خان دی د چا چې د الله د انبیاو مذاق وکړی الله هغه تباه کړي دي نن منع شه او بند شه د دې خبرونه چې د الله د نبي په سنتونو پورې سړی خان دي دغه په طریقو پورې خان دي دغه پیغام دغه په حدیثو پورې خان دي دا په قرآن پورې خان دي د دې نه منع شه قتاده وی قال عبدالله بن عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عمر نه نقل دی چې الله په دې باندې ورځې هوا مسلط کړې وه ګرمه تر دې چې هیڅ سوري به دې له څه فایده نه ورکول نه به یخېدل بیا الله دې دپاره یو وریځه پیدا کړه یخه پای کې دې یخ شول هوا پکې چلېده ټولو ته ووتل نو اور په دې باندې لمبو ول راووت ښه بس اور خو د الله مخلوق دی دې ځای هم اوس پیدا کوي چې هغې روز رو به ځي که نه الله اور خو هغه خشاک خو نه غواړي پلانې ورشه وسوځه پلانې وخوره هغه د هغه مخلوق دی هغه په ما پته هم مسلط کولی شي الله پاک چې کله وغواړي کافر دپاره عذاب دی مؤمن دپاره الله پاک هغه ازمیخ ګرځي انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دا عذاب د لوی ورځې دا عذاب ډېره لوی ورځ وه که نه ډېره تاریخي ورځ وه دا معنی وه چې هغه ورځ مثال په طور 500 کاله وه خلک وي ډېر لوی کار وشو که نه کار ځي خو عام خبرې خو د خوشحالۍ خبرې یا ډېره خطرناک خبرې ان عذاب یوم الظلة امام طبري معنی کې یقینا عذاب دا ورځ د سوري عذاب دا ورځ دا عذاب د قوم شعیب دپاره ډېر لوی عذاب ډېر لوی عذاب ښه امام راضي لیکي چې تر دې پورې هغه واقعې ختمې شوې دا الله پاک په دې صورت کې د تسلی دپاره لېږلې وې د محمد صلی الله علیه وسلم دپاره د هغې سخت غم د وجه چې هغه ته د قوم د لاسه رسېدلو هغه زړه یې دردولو نو الله تعالی هغه واقعات وکړو چې ستا نه مخکې پیغمبران هم د خلکو لړزولي چې اپرېښي نه دي دردولي دي د هغې د زړه نه الله خبرو خو الله پاک وي هغه قومونه بیا ما اپرېښي نه دي په هغې ما اور اړولی دی چا چې زما پیغمبران تنګ کړي دي ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین یقین په دې خبره کې په دې واقعه کې لآیة خامخا عبرت دی او عبرت واخې تاسو ته ملاوټ والو ناب تول کې کمې کوونکو خپل ډیوټي صحیح نه کوونکو ملاوټ کوونکو تاسو ته وایم په دې کې عبرت دی وما کان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثر په دې خلکو کې ایمانداره ټول بې ایمانه دي اکثر پکې بې ایمانه دي اکثر بې ایمانه دي په دې کې امام طبري وی یقینا مونږ چې د قوم شعیب لا عذاب ورکو په دغه ورځ باندې زمونږ نبی نه مانو نه پدې کې محمد صلی الله علیه وسلم استاد قوم نه پاره عبرت او د هغه چا د پاره عبرت چې عبرت اخلي عبرت واخلا چې مونږ اصحاب الیکا او هغه مدین والو سره څوک زمونږ د پیغمبر نه مانو لا عبرتن سمرقندی عبرت پدې کې د هغه چا د پاره چې پناه په تول کې کمی کوي پیسې د یو سیز واخلي تانبه واخلي بیا بکې ولګي بل شي دا چلونه کې هر سړی طالب 2 نمبر سیزر کې ته ولا موبایل وسه هغه نه باخه پرځه وکاږي هغه بل بیکار واچي لیپټاپ ولا وسه هغه بدل تباږي مونږ خو نه پویو دا سافټویر یو سافټویر او ته ګول د ریفریش کی طرف ویرا کې 500 روپے سافټویر مې تو د بې ایمان زویا درو خو ما دې 500 روپے خو بجب کې واچي خدا حلال دي دا راته ویا دا حلال دي نو سادهګان مونږ ته جو 10 منټه پتا شال د ریفریش کی بیا به سافټویر مې وتاو کو سافټویر دې وتاو کو تا دا باندې الله پاک سافټویر کوي ورګه په پته باندې پوي کی دیکھ عبرت دا غچا دا پارا چې هغه په ناپتول کې کمی کې شرک هم کوي د پیغمبر بیزتی کوي وما کان اکثرهم مؤمنین ندی په دې خلکو کې اکثر ایمان لرونکي الله وی زما علم کې دادي چې دا خلک به ایمان دي ایمان وروړي قوم نه شوی بیا دی یا مکی والا الله وی زما د علم کې مخکې مقرر دا چې دا خلک اکثر به ایمان دي امام قرطبی په شعیب علیہ السلام باندې 900 کسانو تقریبا چې ایمان راوړي 900 سي نبی ته وګوره او دغه د خلکو بدتمیزۍ ته وګوره پکا ټول خلک ایمان راوړي ټول دغه دغه لاسونه خپې خپل کړو چې تا شکر ادا کوو تا شکریا ادا کوو چې ته موږ ته سم لار خې اته د الله نبی موږ دا الله په موږ احسان وکړي چې په موږ ته نبی رولېږو موږ خو خرو زناورو او دا خلک په الټه باندې روان دي د خپل نبی قدر سره نشته دی شکر ادا کوه مسلمانه نه په الټه روانو بس الټه کړل وان ربک یقینا استرب تا تیم له هو العزیز خامخ غزور اور دے تا د غزور کته و واقعې دو کته کنه
یقینا ستا رب اے محمد صلی الله علیه وسلم انسان ستا رب ګوره ډېر زورور دی. ګوره د خپل دشمن نه د خپل پیغمبر د دشمن نه اسلام ته چې څوک رکاوټ پیدا کړي، قرآن ته رکاوټ پیدا کړي، حدیث ته رکاوټ پیدا کړي، د الله مشن ته یو سړی رکاوټ پیدا کړي، نه الله هغه دشمن ګوره تباه کوي. په دې قادر دی. ګوره الله چل ورزي ګوره ښه اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ایت اللہ پریدی بے آوازی خدا سے بری کی جس مکہ کے بلے منڈی. الرحیم هغه مهربانم دی. ګوره څوک چې ایمان وروړي د خپل خبر نه راګرځي نه الله پاکې بخي. ګوره الله پاکې بخي مایوس کېږه ما تا که د الله مخالفت کړي، دغه د حکمونو مخالفت دی کړي، دشمني دی کړي دغه سره، دغه د نبي سنت سره، نو روګرده توبه وکړه چې ربه توبه وکړه ما بیا هغه مهرباني کوي. ګوره هغه یادول او زبادل نه کوي. بس کې ګوره رستونه کذبا اصحاب الایکة المرسلین دروغجن کړل بڼ والو پیغمبران، هغه ونې والو چې د ونې عبادت کو دغې پلیتانو لګېدلو، د خپل پیغمبر نه انکار وکړو، د یو نبي نه انکار، د ټول نه انکاري. کله انکار کړو کله نو منلی. اذ قال لهم شعیب کله چې دعوت ورکړو هغوی د شعیب علیه السلام د دې خبرې الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د عذابه، صحیح شی کنه سم خلق شی ګناونه پرېږدې. انی لکم رسول امین یقینا د ستاسو دپاره رسول یم، استاد یم د الله طرفه، امانتدار یم. نو یریږئ د الله نه. فاتقوا الله واتیون زما دا خبر ومنئ. زه نه غواړم ستاسو نه په دې بیان، په دې دعوت او په دې نصیحت باندې څه فیس او څه پیسې. زما ثوابونه اجرونه خو د الله رب العالمین په ذمه دي. نصیحت دا اور او فلکیل پوره کوي پیمانه. ولا تکونوا مکیږئ تاسو من المخسرین د کمی کوونکو نه، د خلکو نه دغه مال مه وخه. په دې نه زیاتېږي ښه دا حکم مونږ ته هم دی. ګورئ سورۃ البقره کې دا تیر شوي دي او صحیح بخاري کې حدیث هم دی په دې مؤمن نه مال مه وخه، دا حرام دی. وزنوا بالقسطاس المستقیم تول کوي په برابر تله باندې صحیح کوه. ولا تبخسوا الناس منم ګړې کوي د خلکو نه اشیاءهم د هغوی څیزونه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین فساد مه کوئ په ځمکه کې، حال دا دی چې تاسو فسادیانو تطفیف مه کوئ. ویل للمطففین هلاکت دی هغه کم ناب تول کوونکو دپاره، هلاکت دی به الله هلاکوي. فتقوا الذي واتقوا الذي ويرګه دا غزاد نه خلقکم چې تاسو پیدا کړی ولجبلت الاولین امخنه ډلې مغه پیدا کړی وي. هغه ډلې څه شو مخکنه دې کې سبق پدې کې دا دی هغه څه شوی ایو کفر نه کول پیغمبر نه منل الله تبارک وتعالى نستاسه خیال دا پوری دي. قالوا وغيول انما انت من المسحرين او نه پوجاریان وی یقینا یې د جادو کړو شو نماز غره خراب دی مړه دا څه وی. وما انت نه الا بشر مثلنا مگر زمون غنته زمون شان انسان سړی نه ته څنګه نبی شوی مونږ پیغمبران نه یو نته وګوره. وان ظنکو یقین مونږ ګمان کو پتا لمن الکاذبین خامخا دروغجنو نه دروغ وې سړیا. خزجت نبی فاسقط علینا رو غرد په مونږ باندې کې صفنه و ټوټه من السماء د برنا ان كنت من الصادقین کچرته د رښتینو نه نیک نبی پریشان نبی زرو راولا. قال اغوتول ربي يعلم زما رب خپويږي بما تعملون پاغه سجه تاسو کوي. پیغمبر اجازه ته خیال دی دا نه چې ورګه رب عذاب راولم نه 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 تم فورا خیره مکه بس پرې دوا. فكذبوه ناغي غدا دروغ جنو نه مانو فاخذهم ناغيون والعذاب يوم الظلام عذاب د سوري دروازه د واریازه دروازه. انه کان کن ودا قوم عذاب انه کان کن ودا عذاب یوم کن ودا عذاب یوم عظیم عذاب د لورزه. ان فی ذلک یقین په دی واقعه کې شته ده لا آیتن خامخ عبرت هر چا د پاره عبرت ده. وما کان اکثرهم نه دي اکثر د دې خلکو نه مؤمنان. وان ربک یقین استرب له العزیز الرحیم خامخ غزور ور رحم ولد. سبحانك اللهم